أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نراني درس إن شاء الله العزيز سورة فاتحة چنين آغوه لكيگي. سورة فاتحة در قرآن کریم کم چې زمونږ استاد مخې ته مصحف پروت دی، کم کتابی شکل کوئی قرآن پاک دی، نو سورة فاتحه دا د دې سورت د ټولو نه وړاندې چې نو هغه د دې قرآن پاک د ټولو نه وړاندې سورت دی. سورة فاتحه نو دا ترتیب قرآنی سره نمبر 1 سورت دی او ترتیب نزولی سره دا سورت نو هغه 5 نمبر دی 5 نمبر باندې. سورة فاتحه دا سورت د سورت مدثر نه ورستو نازل شوی دی. سورة فاتحه د سورت کې نو هغه 9 آیاتونه، یو رکو، 23 کلمات، 123 چې نو هغه پکې حروف دي. د سورت ته نو هغه مکی سورت ویل کېږي. نو یو وی مکی او دویم چې نو هغه دی مدني. قرآن پاک کې چې څومره سورتونو تذکره شوې ده نو یو ته ویل کېږي مکی سورت او دویم ته ویل کېږي مدني سورت. اوس مکی او مدني څه ته ویل کېږي نو دې کې مفسرینو ډېر شی اقوال دي، خو کم چې د ټولو نه راجح قول دی نو موږ به د هغې تذکره وکړو. نو ټولو نه راجح قول چې دی نو هغه دا دی چې کم سورتونه قبل الهجرتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کمی وخت پورې مدینه منورې ته هجرت نو کړی، هغه وخت کې چې کم سورتونه نازل شوي دي برابر خبر ده کاغه په چې نو مکه مکرمه کې نازل شوي، که په طائف کې نازل شوي، که دغه شانتي نو هغه د مکې سره آس پاس مینا کې نازل شوي، څومره چې همزونه دي یا د معراج په موقع باندې نازل شوي دي، ټولو ته نو هغه مکې صورت ویل کېږي. او مدني صورت آیت ویل کېږي چې کم د حضور علیه الصلوۃ والسلام نو هغه د هجرت نه وروسته نازل شوی. کله چې حضور علیه الصلوۃ والسلام هجرت وکړلو او هجرت نه بعد مدینه منورې ته لاړو نو بیا چې سورتونه نازل شوي دي هغې ته مدني ویل کېږي. برابر خبر ده که دغه چې نو هغه د غزوې تبوک په موقع باندې دغه شوي، که فتح مکې په وخت باندې شوي، که حوازن په وخت کې شوي، که احزاب په وخت کې نازل شوي، که صلح حدیبیې په وخت کې چې نو شوي، څومره چې هم دی خو بعد الهجرت چې کم نازل شوي دي نو دی ته مدني صورت ویل کېږي. بیا د مکی او د مدني صورت کې پہچان طریقې چې نو هغه څه دي نو بعضې طریقې چې نو هغه پکې داسې دي بلکې د هغې نه سمه قاعده کلیه جوړه شوې، او څه طریقې چې نو هغه د پہچان هغه عمومي دي. یعنې څومره چې مکې صورتونه دي نو د مکی صورتونو کې بچنیانو هغه حرف لفظ کلا چنیانو هغه راغلی وي، کلا هرگز داسې نه ده. نو دا چنیانو هغه تقریبا په قرآن پاک کې 33 پیرې چنیانو هغه راغلی، او د په اخرنۍ نیمه سپاره کې چنیانو هغه دا لفظ ډېر راغلی. نو یو پہچان یې دا دی چې به کم صورت کې کلا راغلی وي نو دا صورت چنیانو هغه به مکی صورت وي، او کم کې چې دا نوي راغلی نو هغه به مدني صورت وي. دویم پہچان چې دی نو هغې دا دی چې په مکې صورت کې چې دی نو هغه خطاب دا په یا ایها الناس سره کېږي، په هغې کې چې کله هم خطاب کېږي نو په یا ایها الناس سره کېږي، او مدني صورت کې چې دی نو هغه خطاب دا چې دی نو یا ایها الذین آمنوا سره کېږي. دریم پہچان چې دی نو هغې دا دی چې مکې صورتونو کې عمومي طور چې دی نو هغه وحدانیت، رسالت، اثبات د قیامت چې نو هغه ذکر کېږي، او مدني صورتونو کې چې نو هغه جهاد فی سبیل الله احکام، د چې نو هغه د ریاست احکام، د عوام چې نو هغه مسائل د هغوی احکام، نو دغه قسمه چې کم مسائل او احکامات بیانېږي نو دا مدني صورتونو کې وي. څلورم فرق چې نو هغې بعضې حضرات دا چې نو علامت ذکر کړی مکې صورتونه چې نو هغه دا مختصر وي، د هغې آیاتونه او صورتونه دا چې نو هغه څه وي مختصر وي، او مدني صورتونه چې نو د هغې آیاتونه او دغه دواړه چې نو هغه دا څه وي اوږده وي، صورتونه یې هم اوږده وي اکثر، او د صورتونو د اوږده کېدو سره چې نو هغې آیاتونه چې نو هغې هم اوږده وي.
داسې نور هم چې نو هغه ډېر شی ذکر کړي، خو به هر حال دا چې نو هغه مکي او مدني سورتونه دی. دغه شانتې بعضې سورتونو کې چې نو هغه سورت وي مدني، خو په هغې کې بعضې آیاتونه چې نو هغه په مکه مکرمه کې نازل شوي، بعضې سورتونه چې نو هغه داسې وي چې هغه یې مکي، خو د هغې کې نو هغه بعضې آیاتونه چې نو هغه په څه کې مدینه منوره کې چې نو هغه نازل شوي، لکه سورت اعراف چې نو هغه مکي سورت دی، خو په هغې کې نو هغه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ دا آیات چې نو هغه دی یو 3 آیاتونه سره نور دي، دا په مدینه منوره کې نازل شوي. نو مکی او مدني دا د اکثریت په اعتبار سره ویل کېږي چې اکثر مضمون اکثر آیاتونه دا به د صورت چې نو هغه که قبل الهجرت وي جو بیا دې ته مکی ویل کېږي، او که بعد الهجرت وي جو بیا دې ته چې نو مدني ویل کېږي. دوه سورتونه چې نو عادي سړي چې هغه ټول په ټوله چې نو هغه یو ځای کې نازل شي. لکه مثال په تور کې سورت آل عمران اوس دا مدني صورت دی، دې کې یو صورت یو آیات هم چې نو هغه پکې مکی نشته، او سورت مدثر دا چې نو هغه ټول په ټوله چې نو هغه مکی صورت دی، یو آیات پکې هم چې نو هغه مدني نشته. بیا چې نو هغه دا سورت فاتحه، نو سورت فاتحه دا د ټولو نه وړاندې چې نو هغه صورت نه دینه مخکې چې نو هغه نور سورتونه نازل شي کنه دي، راجع قول مطابق دینه مخکې چې نو هغه څلور سورتونه چې نو هغه نازل شوي دي. د بعضې سورتونه کامل، بعضې سورتونه چې نو هغه کامل نه دي، د هغې آیاتونه راغلي، لکه اقرا بسم ربک الذی خلق، سورت مدثر، مزمل، نو دا سورتونه چې نو هغه د دینه مخکې راغلي دي. خو کم روایتونو کې چې نو یا د اسلاف او اقوالو کې چې راځي چې دا سورت د ټولو نه وړاندې صورت دی، نو دا په دې اعتبار سره ورته ویل کېږي چې دا سورت فاتحه دا جملتن دا ټول چې نو هغه په یو ځای نازل شوی دی. نو چې کله دا په یو ځای باندې ټول نازل شوی دی نو ځکه ویل کېږي چې دا ټولو نه وړاندې صورت دی. سورت فاتحه نو دې ته سورت الفاتحه هم ویل کېږي، فاتحة الکتاب. حدیث مبارکه کې راځي چې د فضیلت چې نو هغه ذکر کړی، فاتحة الکتاب کنز من کنوز عرشی. الله پیغمبر فرمای الله رب العزت چې فاتحة الکتاب دا چې نو هغه د الله پاک د عرش د خزانو نه چې نو هغه یو خزانه ده. بیا دې د فاتحة الکتاب ولې ویل کېږي؟ نو سورت فاتحه د فاتحه ځکه ویل کېږي چې د دې سره د قرآن پاک آغاز شوی دی، دې سره قرآن پاک آغاز کېږي. فاتحه ته ځکه ویل کېږي په دې سره د منځ نو هغه آغاز کېږي. هر صورت کې حمازه په هر رکعت کې چې نو هغه دا ویل کېږي، نو د دې سره افتتاح په مخه کېږي، نو ځکه ورته سورت فاتحه چې نو هغه ویل کېږي. سورت فاتحه دې نه چې نو هغه سبع مثانی هم ویل کېږي. نو دا 9 آیاتونه دي، او مثانی معنی چې نو دوهرا وهل، نو دا صورت بار بار چې نو هغه دوهرا وهل کېږي. دې صورت ته چې نو سورت کافیه هم ویل کېږي، او دې صورت ته چې نو سورت شافیه هم ویل کېږي. او سورت شافیه دې کې الله جل جلاله روحاني او جسمانی بیماریانو چې نو هغه شفا خودلې ده، خو چې نو خودي ده. نو چې کله به دې کې شفا خودي نو ځکه دې صورت ته سورت شافیه هم ویل کېږي. صحیح بخاری هم روایت دی، خو ما په تفسیر کې لیدلې دی، بخاری شریف کې ما په خپل نه درې، البته نو هغه ترمذی جلد ثانی کې ما په خپل پړاو کړه هم دی، دا کې نو هغه ما لیدلې آیات دا حدیث واقع چې نو مفهوم دا دی. حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه کسان صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه د جهاد په یو میشن باندې لګلو، نو کله چې دا غي لاړ بیا واپس کې نو هغه راتلل، نو د شپې ماښام نو هغه ټیم دی، یو کلی ته راورسېدل، هغې کلي خلکو نه چې نو هلته ځای طلب وکړو، میلمستیا طلب دې وکړو، د هغوی ورته انکار وکړو، العیاذ بالله تاسو صابئین یې بېدینئ، مونږ تاسو له ځای چې نو هغه نشو درکولی. نو چې دوی کله انکار وکړو داسې، نو دوی د هغې کلي نه داسې ووتل، لکوټې مخکې لاړل، هلته یې پړاو غورځو. لکه زه به داسې ووایم چې د بریکوټ نه ووتل، شاهینګر ته لاړل او هلته چې نو هغې خپل پړاو غورځو. 10 کسان ول. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په هغه کې وو، د حدیث راوی هم ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دی. نو کله چې مونږه آلته ورسېدو نو دغه ځکه ماسختن چې نو هغه چرته د هغوی هغه مشر ته نو هغه لړم اړم شو، چکې ول ورکو یا بل یو شي چې نو هغه وچې چلو. نو چې اوس کله هغه وشو نو د هغوی له په خپله دم هم یا هر څه چې نو هغه وکړل، خو څه خوند چې نو هغه یې ونه کړو. د علاقې چې نو هغه د کلي مشر ولو، سردار ولو، نو د هغوی وی چې یاره وختي چې کم کسان راغلي ولو، کېدای شي چې نو هغې کې څوک هغه کسان ډېر چې نو هغه نیکان او ښکلي حلیې والا خلک ول، نو چې لاړ شو د هغوی ته ووایو، کېدای شي د هغوی سره څوک وي
کله چې راغلل نو دوی ته یې وویل چې تاسو کې څوک دم کوونکی شته؟ ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه ورته او موږ به دله دم وکړو خو شرط به زمونږ دی چې په دغې دم به چې دی نو هغه موږ ستاسو نه 10 بېزې به موږ له راکوئ. نو دوی ورته ویې ښه وی صحیح شوله خو چې تاسو راشئ او زمونږ سردار دم کوي چې هغه ښه شي. هغوی لاړل کله چې نه نو هغه سړی دم کړو هغه داسې بالکل ښه شولو. داسې مبارکه الفاظ دی نو راځي مفهوم یې کأنها نشط من عقال ګویا لکه د هغه چې چا په رسۍ باندې تړلی او کولاو شولو. نو چې کله داسې ښه شولو دی نو د هغو ورته یې وه زمونږ هغه کومه معاهده چې شي وه 10 بېزې چې دی نو هغه راکوي. 10 بېزې چې دی نو د هغوی نه یې واخیستې را روان شول. اوس دا 10 ونیول نو د دوی تعداد هم 10 کسانو نو چې د هر یو کس یو وشي. خو مخکې مونږ ویلي اکثر زه دا خبره کوم تصوف مقصد چې دی نو هغه اصلاحي نفس ده او اصلاحي نفس کې چې نو هغه شرط اطلاع ده چې دی چې څه کار هم سوي نو خپل شیخ ته به اطلاع کړي نو چې کله دغه کوي نو هله به د اصلاح کېږي که نه داسې نه کېږي. نو دوی وویل چې حضور علیه الصلاة والسلام نه به مخکې تپوس کوو هله به بیا دا استعمال او تقسیمو به هسې نه چې مونږ دا کار کړی خو که دا ښه نه نبی علیه الصلاة والسلام لرانه د الله رسوله دغه شانتې مونږ چل کړو بیا مو د کسان نه چې نه نو په هغې دغه 10 بېزې اخیستنې آیا دا زمونږ دپاره جایز دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام او که یې نو مال پکې هم راکوي. دا مقصد نو چې حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه د دوی سره لالچ یا الیاذ بالله رسې لرلو چې زما حصه وشي صرف ورته دې خبرې اظهار کولو چې په دې باندې تاسو پیسې اخیستی شئ. خو یو خبره یاد ساتئ دا غلط فهمي چې نو هغه د ذهن نه لرې کو. بعضې خلکو په ذهن کې دا غلط فهمي ده چې کله دله څوک چې نو هغه دم وکړي اوبه له دم کې تعویض ول وکړي یا بل یو کار وکړي نو دی وایي په قرآن پیسې اخیستل ناجایز او حرام دی. اوس دا خبره سراسر چې نو هغه غلطه ده. حدیث نه ثابت دی چې کله ثابت دی روایت کې هم راځي د الله پیغمبر فرمایي چې بهترین شی چې تاسو په هغې مزدوري اخلئ نو هغه د الله کلام دی په دې والی. کم چې ناجایز والی راغلی د هغه تحریف د احکامو په صورت کې راغلی چې تو به هغې باندې احکاماتو کې چې نو هغه تحریف وکړي نو ځکه یې ویلی دي. او دویم چې دی نو هغه څه دی بعضې خلک چې دی نو هغه دا ځان له مستقل کاروبار جوړ کړي دا هم صحیح طریقه نه ده. اوس دې ته کېناستل مستقل د دې کار کول چې دمونه او دا هر څه به کوي او بیا د هغې کې د یو څه نو هغه رښتیا او سل ورسره دروغ ویلی کېږي نن ټول تبه معاشره چې نو هغه دغې شي تباه کړه نو دغه شي چې نو هغه بیا ناجایز دی دغې نه چې نو هغه ځان ساتل پکار دی. نو ځکه دې صورت ته وایي چې نو هغه صورت شافیه چې نو هغه ورته هم ویلی کېږي. اوس د دې صورت نو د دې صورت موضوع وایي چې نو هغه د دې موضوع د دې صورت کې 9 آیاتونه دي. موضوع دا ده چې د آیات نمبر 1 نه واخله در آیات نمبر 3 پورې په دې کې د الله جل جلاله صفات چې نو هغه ذکر کېږي. او دویم چې نو آیات نمبر 4 نو آیات نمبر 4 کې بیا چې نو هغه د مخلوق او د خالق په منځ کې ربط چې نو هغه دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. او بیا د آیت نمبر 5 نواله د آیت نمبر 7 پورې دا 3 آیاتونو کې انسان ته د دعا چې نو هغه چل ښودلی شوی دی چې تو به د الله پاک نه څنګه غواړئ څنګه به د الله سره خپل ربط چې نو هغه قایموي. نو دې صورت کې چې نو هغې دی موضوع ده. الله رب العزت دې موږ ته د صحیح پوهې چې نو هغه نصیب کړي. ټایم کم دی دا شته چې نو هغه نن پوره دی انشاءالله بیا مزید به سبا ووایم. سورة الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله سره چې بې حده مهربان انتهایی رحم کوونکی دی. الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه الله پاک لره دي رب العالمین چې د هغه د ټول مخلوق پالونکی دی.